فارس کې سړی تیر شوی ده د ده واقعه به د توبې درته بیان کړم. سړی در توبې مخ ته ډېر غټ ګناهګار و، بیا الله تعالی له ده ځینې ولي جوړ کړي، خپل دوست یې وګرځاو. نوم یې ده حبیب عجمي. دا د فارس سړی وایي در توبې مخ ته ډېر غټ مالدار و، په سود باندې به خلکو ته قرضې ورکولې. نو دا سود داسې لعنت ده الله تعالی یې چې له ما سره دې جنګ ده، د ما له رسول سره دې جنګ. نو دغه زورور هم څوک شته چې له خدای سره جنګ وکړي، نو د هغه سړي له خدای سره جنګ یې څوک چې په دې مرض باندې اخته یې الله تعالی دې هر مسلمان وساتي چې کله به ده قرضه ورکړه او قرضدار ته به ورغوي قرض به یې راخیستوی، په هغه سړي به قرض ور نه کوي، ده به څه چل کوي هغه د خپل وخت به هم پیسې ځینې وخت چې ما وخت درته را ضایع کړی ده له قرضه پرته د ما د وخت پیسې هم ما ته راکړه. بیا چې به له چا سره قرضه نه وه دغه د اوربل بوټي به هم لا ځینې اخیستل. یو ورځ دی را روان ده، نو یو قرضداره کور ته ورغو چې کله یې دروازه وټکوله دا د کور چښتن په کور کې نسته، حیا د یې ښځه په کور کې ده. هغه ورته راوتله ورور څوک یې؟ حبیب یم زه خو عجمي یم. نو هغه قرضه مې در باندې وه سړی دې چېرې ده؟ دې ورته ویل خو تللی د کور نسته، نه پیسې شته نه دی شته. بیا هم څه شی شته؟ څه نه څه سرای کې یو یو سمه. دې ورته ویل ما د بچیانو لپاره یو د پسه سر پروت ده، هغه به ورپخوم او د ماښام مړۍ به سره څه نور څه شی نسته دغه سر هغه د بچیانو د خولې رزق یې ځینې یووړ، سر یې راواخیست کور ته یووړ. دې ورته ویلې دا سر کېده حبیب عجمي خپلې کور والا بیبي ته یې ویرساو. زه اوس ځمه که چېرې قرض ور اخلم یې که نو بوټي م له بل چا درته راخلمه. دې بې پوخ مالداره هم ده، سودخوره هم ده، کنجوس هم د حد درجې د صحت نه لري، داسې کنجوسه ده. بوټی م له بله راوړي چې ورغوی له یو قرضداره دې بوټی سره راخستی د پوخ یې کوي چې کله دا سر پوخ کو د هغو د بچیانو له خولې راخستی رزق چې کله یې له دیګچې جبرغولی لرې کوي، غوښه نسته سر نسته، دیګچې له وینو ډک ده. اتې خپلې بیبي ورته ویله ای حبیبه دغه ته وګوره دا د تا ناکرده ظلم چې له خلکو سره ظلمونه کې او په سود پیسې راخلې، الله دومره درجې ناراضه ده چې هغه غوښه د پسه سر په وینې بدل شوی. معافي له خدایه وغواړه توبهګار صاحب. چې کله یې دا ټول څه ولیدل الله تعالی به یې د توبې یو وسیله درته ورجوړوله. دی یې له خدای سره جنګ چې کله یې هغه وینې ولیدلې سړی ډېر پریشانه سوی، له کوره راووتوی روان ده د حضرت حسن بصري رحمت الله تعالی علیه دربار ته، د خدای د ولي دربار ته. ولیانو ته خاصې خلک نه ځي، د سوچ کوشش هم دی الله تعالی د ولي دربار ته چې د توبې لاره او طریقه راوښي. چې له کوره ووتو واړه واړه بچیان سات تېروي، چې بچیانو ولیدو یو بچي اواز ورته وکړو نورو بچیانو ته یې لرې سئ حبیب عجمي سودخوره را روان ده، که د ده د پښو ګرځم په مخ ولوېدو چې د خدای قهر را باندې ونه ځان ځینې بچ کړي یوې خوا ته سئ چې د د پښو ګرځم په مخ باندې را ونه لوېږي. داسې دا خبرې واورېدلې ډېر شرمنده سو. واړه واړه بچیان هم را باندې خبر دی چې زه سودخوره یم او په داسې غلطه ګناه باندې اموخته یم چې کله ولاړو حضرت حسن بصري دی الله تعالی کامل ولي بارګاه ته ولاړو، هغه توبې طریقه وښوله، معافي یې خدای جل وغوښتله، خو ازار شو چې پروردګار عالمه په تېرو ګناهو باندې معافي راکړې، بیا زه سود نه کړم، ما ته معافي راکړې، په دې کړیو ګناهو باندې درته توبهګار یم. چې کله یې معافي وغوښتله بېرته په هغه میدان را روان ده، وخت ډېر نه ده وتلی، سهار ولاړو مازدیګر بېرته را روان. هغه بچیان سات تېروي، بچیان اوس سره یی اوس یې پام کوي چې د مخ د پښو ګرځونه پېروباد نه سي د خدای ولي را روان. بېرته چې را روان ده او توبهګار سو، بچیان یې چې د مخ ګرځ په ده باندې ورباد نه سي، خدای به راځي ناراضه سي، د خدای دوست را روان. په سود باندې یې مخته ده چې دی توبهګار سي، الله تعالی داسې پردې بیا اچوي. نو ده سوچ وکړو چې پروردګاره سهار په دغه لار تېرېدلم، بچیانو ویل سودخوره را روان، اوس چې بېرته په دغه لاره باندې تېرېږم د دوی زړو ته د ما محبت ور واچاو، دوی د ما په توبه باندې دا خبره کړلو، ما ته الله تا دومره کرم او مهرباني را باندې وکړله چې هغه عیب دې را جینې لرې کوي، د ځان دوست دې وګرځولم او بچیانو په خولو باندې د ما نوم ده چې حبیب عجمي د خدای دوست را روان ده، چې د موږ له وجې ده ته تکلیف ونه رسېږي، خدای به ناراض. نو عزیزانو الله تعالی خو داسې پردې را باندې اچوي.